بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. سورة يوسف دي سورة يوسف وي ځکه چې په دې صورت کې د یوسف علیه السلام واقعا ذکر کیږي. د صورت مکی صورت د هجرت نمخ کې نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا صورت 12م صورت دی. نازلېدو په لحاظ سره دا صورت 53م دی. په دې صورت کې 12 رکوعات 111 آیاتونه دي. شان نزول د دې صورت داسې دی يهوديانو د مدینه منورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مکه مکرمه ته خلق الیګل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کې چې دا بنی اسرائیل خو د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي او دی خو په شام کې دی مصر ته څنګه راغلي دي. یو شان نزول علما دا ذکر کوي. نو الله رب العالمین په دې موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د آیاتونه نازل کړو. یعقوب علیہ السلام ته الله پاک 12 زامن ورکړو. 2 زامن د یوې بیبینا او 10 زامن د بلې بیبینا. د یوې بیبي 2 زامن یوسف علیہ السلام او بنیامین دا د راحیل بنت لیان زامن او د بل بیبي 10 زامنو چې داغي نومو لیا بنت لیان. لیا او راحیل دا خويندې وي. اولی بیبي لیا و او دیمه بیبي دا راحیل و. 12 زامنو د یوسف علیہ السلام سکرور چې هغه بنیامینو او ناسکرور یعنی لسو. نو پدی صورت کې د یوسف علیہ السلام هغه واقعا الله پاک ذکر کړي. د دې صورت د مخ کې صورت سره ربط او مناسبت دا دي چې د مخ کې صورت په اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری بیان شو. اس پدی صورت په شروع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ذکر کی. یا د مخ کی صورت په اخره کې د نبی علیہ السلام د رسالت واقعا ذکر شو او د دې صورت په شروع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعا د یوسف علیہ السلام ذکر کی. یا د مخ کی صورت په شروع کې د قرآن کریم صداقت بیان شو. دې صورت په شروع کې هم د قرآن کریم صداقت ذکر کیږي. یا د مخ کی صورت په اخره کې نفی د علم غیب او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ذکر شو او د دې سورې یوسف په اخره کې هم د نفی د علم غیب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت به ذکر کی. دا خو صورت تاسو ته ربط ذکر شو. خلاصه د دې صورت کې د قرآن کریم صداقت ذکر کیږي چې دا قرآن د الله پاک کتاب دی. د یوسف علیہ السلام واقعات پکې ذکر کیږي تفصیلا. د الله جل شانه د توحید دلائل ذکر کیږي او د مجرمان انجام ذکر کیږي او کم کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت منکرین دي داغي انجام الله پاک ذکر کوي. هغه توعیدات ذکر کوي. دا د صورت په اخره کې با د دې واقعات او د ذکر کولو وجه الله پاک ذکر کی چې دا د پاره د عبرت منګ دا واقعات ته بیانو چې خلق عبرت حاصل کی. د صورت په اولنې رکوع کې واقعات یوسف علیہ السلام ذکر کیږي. یوسف علیہ السلام یو ورځ خوب وکړ
په خوب کې ولیدل 11 ستوري نور او سپوږمۍ چې دا ټول ما ته سجده کوي. یوسف علیه السلام خپل پلار یعقوب علیه السلام ته دا خوب بیان کړ. یوسف علیه السلام چې دا خوب بیان کړ، یعقوب علیه السلام ته دا خوب د روریان ته ما بیان او اسنه چې شیطان ستا دشمن دیرونه ته وسوسه ورواچي او د ستا خلاف یو کار وکړي. بلې یوسف علیه السلام ته الله پاک د تعبیر د خوبونو علم ورکړو. یوسف علیه السلام دا خوب په څه طریقې سره دیرونو ته معلوم شو. د چیرونو ته معلوم شو، ای خپل منځ کې مشوره وکړه چې من کار روزګار کو او دا یوسف علیه السلام او د دارور بنیامین سره کار روزګار نه کوي او پلار مینم د دې دواړو سره ساتي، نو کار من کو او مینه د هغې سره ساتي. منصوبه جوړه کړه. یوسف علیه السلام یې د پلار نه وغوښته چې دې موږ سر چکر ته پرېږده، موږ به چکر له لاړ شو. یعقوب علیه السلام اول انکار وکړ چې هسې نه شرمخ راشي او تاسو لوبې کوئ او دې د نو تختې. اخر دوی وتی موږ لوی جماعت یو، موږ به درته خیال کوو. یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام پرېښود، د دوی سره روان کړ. د پلار په ترکمې پورې چې په نظر باندې راتلو، نو دوی د خپل رور یوسف علیه السلام په اوږه باندې کېنولو. ماشوم چې کله د نظر نه پناه شو، یوسف علیه السلام یې په ځمکه باندې کوز کړو او ورته به یې وی چې ته چې وی چې ما ته ستوري سجده کې، اوس دغه ستورو ته اوازونه وکړه، سجده راته وکړي که. یوسف علیه السلام دوی ته ګوره ظالمانو، د پلار وړاندې تاسو ما سره څه خبره کوله، اوس زه تللی نشم، په زور مې بوځئ. اخر په دې روریانو کې یو ورور پې رحم راغی چې د هغه نوم یهوده و، هغه واپس یوسف علیه السلام په اوږه باندې کېنو، روان یې کړ. یو ځای ته ورسېد، ځنګل ته ورسېدل، خپل منځ کې مشوره وکړه چې دې به قتل کړو. اخر یهودا ورته وی چې دا غټه ګناه ده چې ورور قتل کوئ، خو زه دې ځای کې یو شال کوي دي، په هغه شال کوي کې به وغورځو، ګناه به د قتل ستاسو په ذمه باندې را نه شي او د پلار غاړه به د پلار غېږه هم تاسو ته کلو شي. یو شال کوي، په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو، کمیس یې ترې روغ جوړ وویستو، ښکار یې وکړه، په هغې باندې هغه کمیس د وینو سور کړو او دوی رالل پلار ته. پلار ته وی چې موږ لوبې کولې، منډې مو والې، شرمخ راغی. یوسف علیه السلام یې وخوړو. یوسف علیه السلام په کوی کې د خلکو واچو چې څنګه دی وغورځو. الله رب العالمین د یوسف علیه السلام حفاظت په کوی کې وکړو. په کوی کې کاڼي باندې پرېوتو. 3 ورځې بعد قافلې والا تل په هغه ځای کې سړی ولېږه چې ورشي اوبه راله راوړه. د هغه نوم یا بشرا و، د قافلې سردار، او یا هغه ته خوشخبرۍ باندې بشرا ویلی شي. کوم سړی چې اوبه لېږلي و، د هغه نوم مالک ابن دعبر و. برقې څنګه ښکته کړه، یوسف علیه السلام برقه باندې کېناستو. سړي چې راوویستو، دا خو ډېر ښایسته ماشوم دی، هغې ځان سر سامان کې پټ کړ. رونه یې راورسېد، دا زمون غلام دی، موږ نه را تښتېدلی دی، خو دې ګوري تښتي را تښتي، خیال و تقي د نه بیا نه تښتي، خو موږ له قیمت راکړي. یوسف علیه السلام د قافلې باندې د رونو واپس خرڅ کړ په 100 روپۍ باندې، په 20 درهمه باندې، یا په 20 یا په 40 په لږ غوندې پیسو باندې خرڅ کړه، ځان یې خلاص کړ. دوی چې دلته پلار ته رالل، پلار ورته وی دا څنګه عجیبه کار دی، شرم خوړلی دی او کمیس یې ترې روغ ایستی دی، دروغ دی، خو ځه الله به مدد کوي، منصوبه تاسو جوړه کړې ده. قافلې والا ځان سره بوتله، مصر ته لاړل. مصر ته چې ورسېدل، یوسف علیه السلام یې خرڅو. بازار کې یو سړی راغی چې هغه وزیر خزانه د مصر،
خپل نوم قطفیر یا اطفیر د هغه ښځه وه راعیل نوم یې د ده بچي نو چې ویې کتو یوسف علیه السلام ډېر ښایسته و یوسف علیه السلام وی واخیستو د هغې نه بعد د عزیز مصر وزیر خزانه د ښځې ته چې د ده خیال ساته هغې ته یو ورځ غلطه مطالبه وکړه اولې دروازې بندې کړې د هغې نه بعد یوسف علیه السلام د الله رب العالمین نه امداد وغوښته او منډې کړې چې منډې کړې دروازې په خپله کلاویږي اخیر یو ځای کې زلیخې یا راعیل نوم دی یا خپل نوم زلیخه دی او یا لقب د دې زلیخه دی خپل نوم راعیل دی لاسې چې ورواچو شاته لمن ته وشلیده څنګه چې په تیزۍ باندې یوسف علیه السلام بهر ووتو دروازې نه بهر د زلیخې خاوند وزیر خزانه ولاړو فورا دا زلیخه وایي چې دې سړي زما په عزت باندې حمله وکړه سزا به یې څه وي سزا یې دا د جیل کې واچو یوسف علیه السلام حیران شو چې دا لا څنګه چل د یوسف د دې زلیخې په کور کې د ماما زوی یا د تره زوی چې ماشوم د 3 میاشتو هغې ماشوم خبرې شروع کړې وایي که چېرې د یوسف علیه السلام دا کمیز د شا نه شلېدلي دا ښځه دروغجنه ده یوسف علیه السلام رښتونه دي او که کمیز د مخې نه شلېدلي نو بیا یوسف علیه السلام دروغجن دي ښځه رښتونې ده چې وکتلی شو د یوسف علیه السلام کمیز د شا نه شلېدلي او معلومه دا شوه چې ښځه دروغجنه ده یوسف علیه السلام رښتونې دي ښځې د ګناه اراده کړې ده خو یوسف علیه السلام د تیښتې اراده کړې ده په دې ځای کې بعضې اسرائیلي روایات هم شته په دې مسله کې د مودودیان او مودودین خویدلې دي چې یوسف علیه السلام نعوذ بالله د زنا اراده کړې وه لیکن دا خبره ده پیغمبر د شان مناسب نه ده دروغ دي یوسف علیه السلام د تیښتې اراده کړې ده او زلیخې د زنا اراده کړې ده اراده کې فرق دی همه الفاظ داسې دي او په دې کې د وابیانو ملا شیخ امینم یوسف علیه السلام ته نعوذ بالله د هم یعنی د زنا د یو قسم نسبت کړی نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام هر پیغمبر دا د زنا او د خرابو کارونو نه پاکي کمیس وکتل شو کمیس د شا طرف نشیدلی وزیر خزانه یوسف علیه السلام ته وی چې بس دا خبره خاموشه کا او زماره د خز د پاره بس او خزه ته د الله نه معافي غوړه ته خطا کاری خو خبره مشهوره شو چې د وزیر خزانه خزي د خپل غلام نه مطالبه کړي د زلیخي یو دسترخوان د ډوډۍ ولګو پاغه باندې قسم قسم میوه کې خوتل او خزي راجمه کې غیله چړې ورکی دا ځان سرونه سي یوسف علی السلام کوټه کې بند کو چې څنګه دې چړې لاس کې نیولې دي میوه وسره دي یوسف علی السلام ولیدو دې دومره حیران شي د یوسف علی السلام حسن ته چې هغه چړې دي په خپل ګوت راخکړي خدای نه لري پېښوي د زلیخې د خزه ته چې تاسو ما په دې ماشوم ملامت کی په دې لک باندې خدا خو غلام نه دي دا خودم رخصته دي د دې د وجه تاسو هم علامت کوي اخر دا یوسف علیہ السلام د الله جل شانه نه سوال وکړ الله جل شانه د دې تکلیف نه دا یوسف علیہ السلام بچ دی خزي وته کې چې زما سره د ما مطالبه دي پوره نه کړم زه به تا ذلیل کړم جیل کې به واچو یوسف علیہ السلام د الله نه سوال وکړ یا الله جیل مې وخت خود دې ګنا نه مې بچ کړ یوسف علیہ السلام جیل تلاړو خود زلیخې د ګنا نه الله پاک بچ کړ دا غینه بعد په جیل کې څوک ان شاء الله بیا وایي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پیږي پمانه د دې حروف تلک آیات الكتاب المبین د آیاتنا د کتاب کار ان انزلنا قران عربیا یقینا من نازل کړی دا قران کریم قران د عربی لعلکم تعقلون د پاره تاسو عقل نه کار واخلو
نحن نقص عليك احسن القصص من بيان پتابن خيسته واقعات بما حين اليك هذا القران فسوداغي چې من وحي پتابن د قران وين كنت من قبل من الغافلين او يقينا تبيد د قران د وړاندې د قران د نازلې دون خامخانه خبره اذ قال يوسف لابيات واچ يوسف عليه السلام خپل مور پلارتا یا خپل پلارتی یا بتی بابا جانی نه ته 11 کوكبا يقينا ما ولد يول الستور والشمس والقمر او نور اسبق مې رأيتم لي ساجدين ما ولد الدوی چې دی ما تشدد کوونکو قال يا بني او يعقوب عليه السلام بچیا لا تقصص رؤياك على اخوتك تم بیان خپل خو خپل ورونو باندې فیکیدو لك کیدا ورندي بیان تدبیر جو کې ساده پارا ان الشیطان الانسان عدو مبین بشک شیطان د انسان کار دشمن دی وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تاويل حديث دارنگي يجتبيك ربك منتخب کی تارب ويعلمك من تاويل حديث تعلیم در کی د تعبیر د خوبونو ويتم نعمت عليك پر کی خپل نعمت پتا باندې على يعقوب بال يعقوب عليه السلام كما تم على ابيك من قبل لك څنګه چې پر کړو ستا په پلارانو باندې وړاندې ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام باندې ان ربك عليم حكيم بشک ستاره جات علم په تور ذات لقد كان في يوسف اخوتيات للسائل فتاقي سره په واقعات يوسف عليه السلام درونو کې آیات النخید سوال کوونکو لپاره اذ قالوا ليوسف ياخو کله چې دیرونو او خامخ يوسف عليه السلام د ضرور احب الى ابينا ډېر خوښ دي زمون پلارته مننا زمون نو نه نوبت امنګ جماعت ان ابانا لفي ضلال مبين يقين زمون د پلار په کار غلطه کې اقتلوا يوسف تاسو قتل کی يوسف عليه السلام او ترحوه یا تاسو غردوی دلر اردن په داسې ځمکه کې يخلو لكم وجبيكم چې خالصي سازه پر توجه سازه پلار وتكونوا من بعد قوما صالح تاسو بشه پس دینه یو قوم نیکان چې توبه وباسي قال قائل من او یو کس پدې کې چې يهودا لا تقتلوا يوسف تاسو مقتل کې يوسف عليه السلام القوا في غيابه الجب جو غردي په شال کوي کې يلتقط بعض پتيري کوي کې يلتقط بعض سيارته اوچت بکی دل ربازي قافله والا ان كنتم فاعلين کتر تاسو خامخا دا کار کوي قالوا دي او يا ابانا مالك لا تمنى على يوسف اے زمن بابا جانا سشوی دی پتا چې ته دمان نکې په باندې یوسف علیہ السلام مبارک و ان له لناس یقین من د پر خیر خوانو ارسله معنا غدن دی من سره ولګه سبا يرتع ويلعب دی بلوبو کی يرتع خوراک بو کی ويلعب لوبو کی وان له لحافظ يقين من بدخ خام حفاظتكم قال رب اني لا يحزنني او يعقوب عليه السلام قال اني لا يحزنني يقينا ما خام غمجن کی ان تذهب به واخاف ياكل الذئب دا چې تاسو بوزي دی او زیریګم چې بخری دل شرمخ وانتم عن غافل تاسو بخام تاسو بدن نا خبري قالوا بيدي انك لو ذئب كثر دي شرمخ اخول ونحن عذبتنا مجمعات ان اذا لخاسرون يقينا بدغ وقت خام خطوانيانو فلما ذهبوا به هر کله چې دی بوتلو یوسف علیہ السلام واجمع اتفاق کوي يدعو في غیابه الجب او دی اتفاق چې دی وګړي په شال د تیری کوي کی او وحینا الی او من وحی کوي یوسف علیہ السلام ته لتنبئنهم بامرهم هذا تبخام خایو خبر ورکې دی ته دی په کار باندې هم لا شون دی بنفیږي وجاءوا اباهم شاء يكون او دی را خپل مور پلاټ په وخت د مقام کې چې جړل قالو دی او یا ابانه بابا جا ان ذهبنا نستبق یقینا من لاړو چې من منډواله وترکنا یوسف عند متاعنا او من پرې یوسف علیہ السلام سامان سره فاکلوا الذئب دی اخول شرم وما انت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين او تني تصدیق کوي زمونږ اگر چې موږ رښتینیو وجاءوا على قميصه بدم كذب او دی راتګو کو په یو داس قمیص چې په دروغجن وینه باندې لړلو قال بل سولتكم انفسكم امرا او یعقوب علیہ السلام بلکې برابر کړی تاسو لپاره تاسو نفسونو یو کار فصبر جمیل پس صبر خیسته دی والله المستعان على ما تصفون او الله پاک مددگار دی پاغه سوچ چې تاسو بیانوي وجاءت سياره او رالي قافله فارسلوا واردم دي اولګ یو سړی ابو د پاره فادل عدل ودخته کبرقه قال يا بشرى هذا غلام او دې سړی اے بشرى د قافله سردار دا خو یو الک پکې پیدا شپکوي کی واسد روبه دعا دي دا پټ په تور سامان والله عليم بما يعملون او الله پاک خفي دي په کارونه باندې وشروا بثمن بخس دراهم معدوده او دی واقعستو دا پکمو پیسو باندې بخس کوټه دراهم باندې معدوده دشمل وكانوا فيه من الزاهدين
وشرو دی خرج کو بثمن بخس دراهم فیو پیسو بخس کوټا دراهم باندې محدود تندشمیر وکانو فيه من الزاهدين او دی او پدی کی د رغبت بے رغبتی کوونکو یعنی د غفلت کوونکو خوخینو لیکن دی بیا خرج کو نه پلګو باندې پیسو باندې خرج کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف 12 پارا 20 آیت دی. یوسف علیہ السلام واقعہ ذکر کیدا. یوسف علیہ السلام د مصر په طرف چې کوم قافله روانه وه هغه یې په لږ ورته قیمت باندې واخیست. دومره قیمت باندې چې نه د هغې په هغې کې څه شوق او نو د یوسف علیه السلام د رونو د خرڅولو څه شوق و. تفسیر قرطبی لیکي چې بخسن هغه دراهمو ته ویلی شي چې هغه د 40 درهمو نه کم وي او لږ اندازې ولوي په هغې باندې د رونو د یوسف علیه السلام خرڅ کړ. یوسف علیه السلام چې هلته بازار ته ورسېده گاک ولاړ دی غلامان اغشتل خرڅول کیږي. دی قافلې والا یوسف علیه السلام هم بازار ته بوتلو. د مصر چې کوم وزیر خزانه په دغه وخت کې د غنم قطفیر یا اتفیرو دغه خزوا چې د دې نوم راحیل بنت رعابیلو یا دویم قول دادی چې د هغې نوم زلیخا بنت تملیخه لیکن مشهور دادا چې د دې زنانا لقب زلیخه او خپل نوم یې زلیخه نو. دی عزیز مصر د مصر وزیر خزانه د یوسف علیه السلام واخیست چې په دې وخت کې د یوسف علیه السلام عمر 20 کاله یا 30 کاله یا 33 کاله یا 40 کاله عمر لحاظ سره یوسف علیه السلام د مفسرین اقوال مختلف دي. دی عزیز مصر دی خپل خزی زلیخا ته ووی چې د خیال ساته کیدی شي دی مونږ ته فایده راکړي او یا دی مونږه په زویوالي باندې به اوی زمونږه به زوی شي ځکه د زلیخا بچی نو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې 3 کسان په دنیا کې ډېر زیات عقلمن او قافیه شناس تیر شوي دي. هغې کې یو عزیز مصر چې یوسف علیه السلام یې واخیست. دویم شعیب علیه السلام لور وه چې د موسی علیه السلام د هغه د اجیر نیولو مشوره وه. او دریم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د عمر فاروق رضی الله عنه
د انتخاب مشورې وا نو دا درې کسان په دنیا کې ډېر قافیه شناس تیر شوي دي. یوسف علیه السلام دی کر اوسېدو دی بیبي ته یو ورځ مطالبه د خپل ځان وکړه، ناجایز مطالبه وکړه. یوسف علیه السلام د الله پاک نه پناه وغوښته او منډه کړه تر دې چې یوسف علیه السلام او دا ښځه دواړه په یو دروازه باندې چې ووتل. یوسف علیه السلام مخکې په منډه د زلیخا ورپسې ده. سردار عزیز مصر د دې ښځې خاوند هغه ولیدو، فوراً دې ښځې ووی چې دغه سړي به څه حال وي چې هغه ستا د بیبي په باره کې غلطه اراده لري، مګر دومره ده چې دله سزا ورکړي شي یا دې فقید کړي شي. یوسف علیه السلام ووی چې ما نه دې ښځې مطالبه کړې وه. په دې دوران کې ماشوم خبره وکړه چې د زلیخې د ماما یا د ترزیو چې تاسو ګورئ د کمیس حال که د شا طرف نشتېدلی وي غلطي د زلیخا ده، او که د مخکې نشتېدلی وي نو زلیخې غلطي نه ده، د یوسف علیه السلام غلطي ده. معلومه شوه چې کمیس د شا نشتېدلی و، غلطي د زلیخې وه. عزیز مصر یوسف علیه السلام ته ووی چې ته د دې خبرې نه اعراض وکړو، دې ښځې ته یې بخښنه وغواړه. الله رب العالمین په دې رکوع کې دا حال ذکر کوي. وقال الذي اشتراه او هغه کس چې هغه واغېسته یوسف علیه السلام من مصر د مصر لامرأتې خپلې ښځې ته اکرمي مثواه عزتمنده کا برابر که د ټکانه عسى ان ينفعنا قریبه ده چې دې موږ ته فایده راکړي او نتخذه ولدا یا موږ ونیسو دې په زوی باندې زموږ به زوی شي. وکذلک همدارنګې مکننا لیوسف فی الارض موږ ځای ورکړو یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې ولنعلمه من تأویل الاحادیث او دپاره دې چې موږ ده ته پوهه ورکړو د تعبیر د خوبونو. والله غالب علی امره، الله پاک غالب دی په خپل کار باندې، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نه پوهیږي. ولما بلغ اشد ورکله چې ورسېدو یوسف علیه السلام خپل قوت او ځوانۍ ته آتیناه حکما وعلما، موږ ده ته پوهه ورکړو علم ورکړو. وکذلک نجزي المحسنین، همدارنګې موږ بدله ورکړو نیکانو ته. وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه، مطالبه وکړه د ده نه هغې زنانه چې دی د هغې په کور کې د نفس د یوسف علیه السلام باره کې. وغلقت الابواب، دې بندې کړې وې دروازې. وقالت او وې دې ښځې هیت لک ما طرف ته راشه. قال معاذ الله، او یوسف علیه السلام زه پناه غواړم په الله باندې، انه ربي احسن مثوای، یقینا زما الله پاک چې دی ښایسته کړې ده ما ته ټکانه. ربي نه مراد الله، یا دویم تفسیر علما لیکي ربي نه مراد زما مالک عزیز مصر ما ته ښه ټکانه را کړې ده. انه لا يفلح الظالمون، یقینا شان د خبردار چې نه کامیابیږي ظالمان. ولقد همت به، فتحقیق سره د زلیخې قصد کو د یوسف علیه السلام د حاصلولو. وهم بها، او یوسف علیه السلام قصد کو د ځان د بچ کولو تیښتې وکړه. لولا ان رأى برهان ربي، کچرې د نه وي لیدلې دلیل د خپل رب، نو د بغلط اراده هم کړې وه، لیکن الله پاک د ته پوهه ورکړې وه ځان یې وساتو. کذلک همدارنګې الله فرمایي لنصرف عنه السوء والفحشاء، موږ لرې کړه د ده نه السوء وړه ګناه والفحشاء غټه ګناه. انه من عبادنا المخلصین، یقینا زموږ د نیکانو په خاص بندګانو نو. واستبق الباب، او دې دواړو منډه کې دروازې طرف ته. وقدت قمیصه من دبر، او دې اوسېرو کمیس د یوسف علیه السلام د شا طرف نه. والف یا سیدها لدى الباب، او دواړه مخامخ شو د سردار سره مخام دروازې سره خوا کې، یا د خاوند دې سره د دروازې سره خوا کې. قالت اوی دې ښځې ما جزاء، او څه د بدله من د هغه چا اراده بعلیک سوءا چې اراده لري ستا د اهل د ګناه. الا ان یسجنا،
مگر دا چې دې قید کې واچول شي عذاب الیم یادل دردناک عذاب ورکړي شي. قال هي راودتني عن نفسي ويوسف عليه السلام دې خځې زمانه مطالبه وکړه زما د نفس وارکه وشهد شاهد من اهلها او گواهی ورکو یو گواه د اهل د دې زنانه ان كان قميص قد من قبول کچروی کمیش دې د شا طرفنا فصدقت وهو من قبل دمخ کی طرفنا فصدقت پس دا خزر اشتونی دا وهو من الكاذبین و دا یوسف علیہ السلام بدر وجن نبی وان كان قميص قد من دبر او کچرویش دې کمیز د شا طرفنا فكذبت پس خزر درو جندا وهو من الصادقین و دی بیا درشتون ندی فلما رأى قميص ورکل چوکتو دی عزیز مصر کمیز د یوسف علیہ السلام قد من دبر چشلی دل د شا طرفنا قال اویدی عزیز مصر انه من کیدکن یقینا دا خود دی خزی د تدبیر ندی ان کیدکن عظیم یقینا تدبیر سازو خزو عظیم دا ډیل ویدی انه من کیدکن دا ستاسو د خزو د تدبیر ندی ان کیدکن عظیم یقینا تدبیر ستاسو خزو عظیم دا ډیل ویدی ډیر مکار خزی ټول چلم تاکي یوسف عارض هذا اے یوسف علیہ السلام تیراج کر دے خبرنا واستغفر لذنبک او تبخنا غواړي خزي د خپل ګناه انك كنت من الخاطئين یقینا تخطا کارونه. وقال نسوة في المدینه زلیخی په باره کې خبره مشهور شو چې داسې د عزیز مصر د مصر د وزیر خزانه خزدا او هغه د خپل نوکر نه مطالبه د خپل غلام نه مطالبه غلطه کړې ده. خبره مشهور شو خلک دا ملامت کوله دې د هغې دپاره یو طریقه برابر کا د فروټ انتظام یې وکړو چاړې وله ورکړې ښځې کېنولې په دې دوران کې یوسف علیه السلام ته دروازه کولو کړه چې راوځه. یوسف علیه السلام چې په دوی باندې راووتو ښځو د یوسف علیه السلام د ډېر حسن د وجې نه خپلې ګوتې کټ کړې او ویې مونږ پناه غواړو په الله باندې چې دا خو انسان نه دی بلکې دا خو سم فرشته ده. بیا دی زلیخی دی ښځو ته وی چې دا هغه سړی دی چې د ده وجې تاسو ما ملامته کوئ ما دنه مطالبه کړې ده خو دا ویم که ده زما دا خبره ونه منله دی به جیل کې واچوم او دی به ذلیله شي تکلیف به ورته ورسېږي. یوسف علیه السلام پیش و چې دا ښځه خو بغیر د ګناه ما نه پرېږده الله نه یې پناه غوښتله او د الله نه یې سوال وکړي یا الله جیل مې خوښ دی ګناه نه مې وساته. الله پاک دعا قبول کړه جیل ته لاړو لیکن پس د دې چې د خلکو ته بیا پته ولګېدله چې د یوسف علیه السلام خو رښتونې دي د هغې پورې سبق په جیل کې تیر کړو. وقال نسوة او وی زنا وقال نسوة فی المدینه او وی زنانو په ښار مصر کې امرات العزیز ښځې د عزیز مصر تراود فتاها دی مطالبه کړې ده د خپل غلام نه عن نفسي د هغه د نفس په باره کې قد شغفها حبا رسېدلې دي د دې زړه ته محبت د یوسف علیه السلام انا لنراها فی ضلال مبین یقینا موږ دې باندې خیال کوو چې دا خو په ښکاره غلطۍ کې ده. فلما سمعت بمکرهن هر کله چې دی واورېدو د دې زنانو غیبت ارسلت الیهن ښځو ته پیغام ولېږه واعتدت لهن متکئا او تیار کړ د دوی دپاره ځای د ناستې او میوې یې ورته ورکړې آتت کل واحدة منهن سکینا او ورکړي هر یوې زنانه د دوی ته سکینا چاړه وقالت او ویلې اخرج علیهن یوسف علیه السلام تروز په دوی باندې فلما رأینا ورکله چې دوی دا یوسف علیه السلام ولیدو اکبر نو دی لوی وګڼو وقطعن ایدیهن نو دی کټ کړ خپل لاسونه وقلنا او دوی اوی حاشا لله پناه غواړو موږ د الله دپاره ما هذا بشرا یا حاشا لله پاکی د الله دپاره ما هذا بشرا نه دا یوسف علیه السلام سړی ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر عزتمند فرشته ده. قالت دی ښځې ووی فذلکن الذي پس دا کس دی لمتنني فی چې تاسو ما ملامته کړي د ده په باره کې ولقد راودته عن نفسه فاستعصم او پتاقی سره ما مطالبه کړې ده د نفس مبارکې پس درانه ځان بچ کړی دی
ولئن لم يفعل ما آمرو کچره دا کارونو کو سچ وته زویم ليسجنن خامخا بدی جیل کی واچول شي وليكون من الصاغرين خامخا بدی شي دخت خلقنا کمزور خلقنا. قال او يوسف عليه السلام رب السجن رب زما جيل احب ما وقت لي ما مما دا خبرنا يدعونني ليش دا خزي ما غي ترى بلي دا دوي مارا بلي سترفتا وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن كچرتوان لي زمانة دي تدبير نزب ما إلى شمدي گناتا پتقازا بشري باندي وكم من الجاهلين وزب شمدنا پو يخلقو فاستجاب له ربو پس قبول کو ددو رب ددو دا دعا فصرف عنه كيدهن الله پاک والول ددنا ددوی دا تدبیر انه هو السميع العليم بشك الله پاک اوریدن کیو فی ذات. ثم بدالا من بعد ما رأوا الآيات بیا ظاهر شوا دیتا من بعد ما رأوا الآيات پس دلو دا علاماتو دا یوسف علیہ السلام دا صداقت لا يسجننه حتى حين دیئے پجیل کی واچولو تا دیو نیٹے پوری یا پنز کالا یا او کالا پجیل کی ودخل معه السجن فتیان. یوسف علیہ السلام جیل تلاڑ دو کسان پا جیل کیو دا بادشاہی وقت نوکرانو دی کی دا یو دا سیو چی پا بادشاہ باندے بے شراب سکل ساقیو او دویم پا کی دا سیو چاگا با بادشاہ سے بلڈوڑے تیارولا دی دوانو پا خپل منس کی مشورہ اکڑا چاولا پیسی ورکی رشوت ورکی چی دا دی باچانا مخلاص کرو دی وقت باچالا پا ڈوڑے کے زار واچو کم سڑی چی دا باچا سے پا ڈوڑے باندے مقررو نانبئیو دا ڈوڑے نو کرو اگر رشوت واغشت باچا سے بے ڈوڑے کے زار واچو او چاچے پا باچا سے باندے شراب سکل نو آغا شرابی زار پا شراب کیوان نچول رشوت قبول نکو کلچ دا ڈوڑے ٹیم شو باچا سلامت ڈوڑے تکی ناستو دی شرابی ہوتی باچا سلامت دا ڈوڑے مخورا پدی کی دی ڈوڑے والتا تزار چولی دی باچا سیب تا ڈوڑے نرستو شو ڈوڑے والا ویتے باچا سیب شراب مسکا پدی کی دی شراب والا زہر اچولی دی باچا دی دوانتی تاسو دا خپل سیزن اخری شرابی تیت دا شراب اسکاو دی بل تیت دا ڈوڑے اخرا دی شرابی دا شراب اسکل چاچے با باچا باندے شراب اسکل ناغ دا شراب اسکل او دی بل سی ڈوڑے انکار ہوکو باچا حکمو که دا ڈوڑے یو سیاغ زناور تواچی چیوے گورو چی زناورا ڈوڑے اخورا زناور مرشو دوارا باچا پا جیل کی واچو شرابی مواچو و ڈوڑے والے مواچو شرابی پا تحقیق باندی واچو معلومات دا پارو ڈوڑے والے پا جرم باندے واچو دوارا جیل تلال پا جیل کی دوارا خوب کلی دو ڈوڑے والا خوب کلی دو زمان پا سر باندے ڈوڑے پرتر مرغی رازیو دا غینا دا ڈوڑے مرغان خوری او شرابی خوب کلی دو چیزا دا جیل نخلاص شوی دا دوارا چکر یوسف علیہ السلام جیل تلال دیوتے سیب من خوب کتلی دی تعبیر را تراک خوب بیان یوسف علیہ السلام دیتے ہوئی تعبیر در کو خلق نصیحت تکو نصیحت وطاو
دونه نصیحت درته نه کوم تر کومې چې ډوډۍ راځي تاسو ډوډۍ ټیم راځي ما به تاسو ته تعبیر درکړي یوسف علیه السلام ته ما داسې قوم پرېښي دي چې هغوی په الله او په آخرت باندې ایمان نو داسې خلک مې پرېښي دي او ما د خپل پلار د خپل نیکه د هغوی د طریقې تابعداري کړې یوسف علیه السلام په دې ځای کې د پلار نیکه په دین باندې فخر کوي دې یو مسله معلومه شوه که سړی په نیکۍ کې د نیکانو خلکو مني نو دا جایز دي او په ګناه کې د چا منل دا ناجایز دي چې دې ته تقلید محمود او تقلید مذموم وایي مشرکانو کافرانو وی موږ د پلار نیکه دین منو خو پلار نیکه دین غلط و الله فرمایي دین غلط یوسف علیه السلام وی زه د پلار نیکه دین منم د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا غي دین ټیکو الله پاک ذکر کې دا خبره صحیح ده نو کومنګ تاسو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره منو او داغه په مذهب باندې روان یو داغه تقلید کو نو دا صحیح دي ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ولی الله نیک انسان مجتهد تیر شوی دی او نیک انسان خبره منل دا صحیح دي لکه یوسف علیه السلام د نیکانو خلکو خبره ذکر کړو دیتے دعوت ورک چې زما پلار یعقوب علیہ السلام دی نیکم اسحاق علیہ السلام دی او د نیکه پلار هغه زما ابراهیم علیہ السلام دی ما دا غي طریقه اختیار کړی ده الله سره شریکان زه نه لټوم د عقیده توحید په ما باندې الله پاک فضل دی لیکن خلق نه پیږي او بیا دې خلکو ته تاسو ډېر خدایان منین دا ډېر خدایان خدي کې یو خدای خدي نو دا خو حقيقي خبره ده چې یو خدای خدي ډېر خدایان خدي او دې ته دعوت د عقیده توحید ورکړي چې تاسو د یو الله پاک عبادت وکړي د الله نه علاوه دا کوم بوتان تاسو یادوي چې دا زموږ خدایان دي دې باندې څه دلیل تاسو سره نشته صحیح دین د عقیده توحید دی د دین بعد یوسف علیہ السلام دی ته تعبیر ورکړ کم یو چې خوب قتل او شرابي هغه ته تبره هاشو دا کم چې جیل کې خوب قتل او چې ما سر نه ډوډۍ مارغان تختی هغه ته تو پانسی کېږي او ما شان اوشوله شرابي درې کاله بعد د جیل نه خلاص شو او ډوډۍ والا چې کوم حقیقت کې مجرم هغه پانسی شو اگر چې دی بیا ورستوي مونږ غپ لګو لیکن فیصله شی وو تفسیر جلالین لیکي فقالا ما رأينا شيئا دې دوانو یوسف علیہ السلام ته جمع کو سلیدلی ندی اسه متمالمول اسه خبره مقوله ما خوب لیدل خوب منو لیدل اسه موي یوسف علیہ السلام ته بس خبره دا سیدا ته وي او ما شان کو شول ساقي چې ناغه شراب ولا خلاص چودري کاله بعد او دابل پانسی شو کم کس چې د جیل نه خلاصيږي یوسف علیہ السلام ته چلا شنو باچا ته ووي چې سیو یو سړی بے ګناه په جیل کې لیکن هغه خبر الله پاک یې راکړه هغه نه بعد یوسف علیہ السلام سو وخت په جیل کې تیر چې هغه 12 کال دي یا 9 کال دي راجح دا چې 9 کال یوسف علیہ السلام په جیل کې داغه نه بعد هم تیر کړ نو په دې رکوع کې دا حالات ذکر کیږي ودخل معه السجن فتيان او داخل شو د یوسف علیہ السلام ته جیل ته ځوانان قال احدهما اوید یو دې دواړو کې انی ارانی عاصر خمر ما خوب لیدلې چې شراب نه چوړو وقال الاخر او بلوی چې ما خوب کتل دي نیاران يحمل فوق راسي خبزا ما خوب کتل دي چې مو چې تغړ د پسر باندې ډوډۍ تاکل تیر منو چې مارغان داغې نه خوري نبينا بتاويله تمن خبرداري راک په تعبیر د دې خوب باندې ان نراک من المحسنين يقين من تابان قال کو تدين قانون نه
قال یوسف علیہ السلام او فرمایل لا یاتیکما طعام ترزقانه تاسو ته بنوی را رسیدلی دا طعام چې تاسو در کولیش الا نبأتکما مگر زب تاسو تعبیر درکم به تاویلی زب تاسو خبر کم به تاویلی په تعبیر د خوب باندې قبل ان یاتیکما مقدراتو تاسو دوار تر طعام نه ډوډۍ ټیم چې راځي تاسو ما خوب بیان کړی ذالکما مما علمنی ربی دا تعبیر چې تاسو کوم بیانوم دا ما ته زما رب خودلې انی ترکت ملت قوم یقینا ما پریخد ملت دیو داس قوم لا یؤمنون بالله ملت قوم داس قوم ملت می پریخد لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې هم بالآخرت هم کافرون دی په آخرت باندې کافرانو واتبعت ملت آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوب او ما تابعداري کړي وا د ملت د ابراهیم علیه د خپل آباء د پلاران چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دي ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ندی جایز زمون د پاره چې مون شرک کو په الله باندې دسو ذالک من فضل الله علینا دا د فضل د الله نه دی په مونږ باندې چې ایمان مو قبول کړی دی وعلى الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلق شکر نو بس ایمان نه وروړي یا صاحب السجن زما ملګرو د جیل ارباب متفرقون خیر آیا ډیر خدایان خدي ام الله الواحد القهار یا یو خدای چې غالب خدای دی هغه خدای یقیني خبره چې یو خدای خدای چې الله دی ما تعبدون من دونه الا اسماء تاسو عبادت نه کوي سوا د الله مگر د داسې خدایانو چې تاسو نومونه خو دي سمیتموها انتم تاسو هغه ته نومونه خو دي و آباکم استاسو پلارانو تاسو ته خدایان وای حقیقت خدایان ندي ما انزل الله بها من سلطان ندی نازل کړ الله پاک پدی باندې څه قسم دلیل ان الحكم الا لله نشتری فیصله مگر یو الله پاک د پاره دا ندی عبادت مناسب سوا د الله بل چاته امر الله تعبدوا الا اياه الله پاک حکم کړی تاسو عبادت مکوئ مگر زما تاسو عبادت مکوئ سوا زما د بل چا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی قیم دی برابر دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپیږي یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل اما احدکما تعبیر درکم هر چې دا یو کس پتا سو کې دي چې شراب نه چوړي خوب یې لیدلې په باچا باندې شراب سکي فیسقی ربه خمران دی بس کی شراب پخپل مشر باندې باچا باندې بدی بیا شراب کې دی بخلاص شي واما الاخر ورچدا دویم ډوډه والا دی خوب کتل دی فیسلبن دی بپانسی شي فتاكل الطير من راسه پس کوي مارغان د سر وخی قضی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله کړی شو کار چې تاسو دغه په باره کې مان تپوس کو وقال للذي ظن انه ناج منهما او یوسف علیہ السلام کست چې دا یقین چې دی بنجات مومي په دې دواړو کې اذكرني عند ربك تما یاد کړه خپل باچا سره فانساه الشیطان ذکر ربي پس ایر کو ددن شیطان یاد ولد یوسف علیہ السلام فلبث في سجن بضع سنين پس وقت ایر کو پجیل کی یوسف علیہ السلام پس د دین سو کالا بضع سنين وكالا وقال الملك اني ارى 7 بقرات سړی جیل نخلاص شو د باچا په خدمت کې لګیا شو باچا سے خوب وکړو دا باچا په خپل باندې کافر د دنمو ریان ابن ولید یا دویم قولدار چې د دنمو ریان ابن اسید دی باچا خوب ولیدو وغواګان دي سربي
چې اوچ اوه غواګانې لګیا دي او دا سربي غواګانې خوري او اوه وږي ولیدل شنو تازه او اوه وږي ولیدل اوچ دا خوب مې بیګا کتلې سیوا خپل وزیران مزیران ټول لا جمع کړ تعبیر راکړي مریدانو او معبرینو جواب ورکړي سیوا دا خو دې ګډ وډ خوراک کړی دی د مېدی ګډ وډي د هغې د وجې تا دا خوب کتلی دی سم نشته یې سم ګډ وډ خوب دی خوراک دې ګډ وډ کړی سیوا دا د هغې خوب نه نور څه شته نه کم سړی چې شرابو باندې مقرر او د جیل نه خلاص شوی هغه ته خبره یاده شو وایي زه تاسو له خبر در کومه تعبیر والا سړی د زرا ولم ما ولیږي چرته دی ولیږو او جیل کې مې یو ملګری و او هغه مالم زما د خوب تعبیر راکړی ډېر ښایسته تعبیر وباسي تعبیر دپاره ما ولیږي باچا صاحب هغه ولیږو یوسف علیه السلام ته راغی زمونږ باچا سلامت خوب کتلی دي اوه غواګانې اوچې دي هغې سربې غواګانې اوه خوري او اوه وږي اوچ لیدلې اوې شنه تازه لیدلې په بڼو کې څنګه چلو یوسف علیه السلام دی ته وایي چې د دې تعبیر خدا دی چې په تاسو باندې به اوه کاله ښه ښایسته مزېدار بارانونه به ټیم ټیم کېږي ستاسو به ډېرې غلې کېږي او بیا به اوه کاله په تاسو باندې قحط راځي د اوه کالو چې کوم غله بیا به تاسو په دې کې ختمه کوي دا اوه وږي مو چې کوم شنه کتلي دي اوه مو اوچ کتلي دي د دې تعبیر دا دی چې تاسو د خپل اوه کاله کې چې کوم غله ستاسو په بوټي کې پاتې شوه به تاسو سره محفوظ یې خرابېږي به نه چې کومه مو خوړلو نه هغه کلاوهی هغه استعمال کوي په بوټي کې به خپل غله پرېږدي او د دې نه بعد د اوه کاله قحط سالۍ نه بعد په تاسو باندې موسم بیا ښه شي بیا بارانونه کېږي شرابی راغی باچا ته خوب وویل باچا صاحب سړي نه مې تعبیر تپوس وکړو داسې حال دی باچا ورته وایي صاحب لاړ شي دا سړی خو ماله راولي دا دومره مزېدار خوب یې تعبیر یې درکړ یوسف علیه السلام ته بیا راغی باچا سلامت دی غواړي یوسف علیه السلام ډېر هوښیار سړی الله پاک نبوت ورکړو یقینا نبوت چې الله چاله ورکړي دا ډېر عقلمن خلک یوسف علیه السلام وتی درځم نه لاړ شه اول معلومات وکړه هغه ښځو چې ګوتې کټ کړې وې د هغې حال هم وګوره چې څنګه شوې او هغه ښځې چې زما په باره کې بدګماني کوي هغې زما باره کې څه ویلک معلومات وکړه ماله چې کومې ښځې مطالبه کول لږ حال معلومات وکړه څه حال دی سړی راغی ټولو ښځو وویل چې موږ د یوسف علیه السلام په باره کې هیڅ قسم بدګمان نشته او یوسف علیه السلام بالکل ښه سړی دی زلیخې له پیغام راغی ته پکې څه وې زلیخې وې خبره خو اوس ښکاره شوه دا یوسف علیه السلام ښه سړی و مطالبه ترې ما کړې وه یوسف علیه السلام ګناه نه وه ګناه زما وه یوسف علیه السلام مې دا تپوس مې ځکه د هغې باره کې وکړو چې زما حال دنیا ته واضح شي الله ته ښکاره دی خو چې دې مخلوق ته هم ښکاره شي چې مجرم ګورې زه نیمه او ما د خپل عزیز مصر سره خیانت نه دی کړی
او بیا یوسف علیہ السلام خپل عاجزی ښکاره کړه. یوسف علیہ السلام وی زه د خپل ځان براءت نه ذکر کوم، الله پاک زه ساتلی، رحم په ما د الله د چې زه د دې ګناه نه بچ کړی. یوسف علیہ السلام راغی باچا سره کېناست. باچا وی دا به زما خاص وزیر دی، ما سره کېنوئ، بس تاسو د نه خلاص. یوسف علیہ السلام چې کله باچا سره خبرې وکړي، باچا پیښو چې دا خو ډېر تکړه سړی دی. یوسف علیہ السلام ته زما سره باس، نن نه بعد ته زما سره یې. باچا ایمان راوړو. د مصر چې کوم بادشاه و هغه ایمان راوړو. یوسف علیہ السلام ورته داسې وکړي، ما وزیر خزانه جوړ کړي، زه په دې پوهېږم. عزیز مصر چې کوم د وزیر خزانه عہده وه هغې معزوله کړو او یوسف علیہ السلام یې د هغه په ځای باندې وزیر جوړ کړو. الله نظام ته ګوره. عزیز مصر د یوسف علیہ السلام ظاهری مولا و، یوسف علیہ السلام د هغه غلام و. او چې کله الله پاک اراده دا وکړه یوسف علیہ السلام د خپل عزیز مصر په ځای باندې وزیر خزانه شو. عزیز مصر معزوله کړ، یوسف علیہ السلام وزیر خزانه جوړ کړ. الله پاک فرمایي چې یوسف علیہ السلام ته اندازې ورکړه. د دې نه بعد بیا څه وروسته راځي. نو فرمایي وقال الملك او بادشاہ انی ارى 7 بقرات سمان، بیشک ما په خوب کې کتلې دي و غواګانې سربې، یاکلهن چې دی لره خوري 7 عجاف او چې و غواګانې و 7 سنبلات او وګي ملیدلې دي په باڼو کې خضر نشنو او خریا بسات او وګي ملیدلې دي. او چې یا ایها الملؤ سرداران ملګرو ای معبرین افتونی فی رؤیایا، تاسو ما ته تعبیر را کی زما د دې خوب، ان کنتم للرؤیا تعبرون، کچره تاسو د خوبونو تعبیر وباسئ. قالوا اوی بی ادغاث احلام، دا خو د ګډ وډ خوب لیدلې دي، شیطانی خوب دی، دا خو د معدې ګډ وډ خوراک تکړه داغه خوب دی. اما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، امم نیو د ګډ وډ خوبونو تعبیر باندې پوی. وقال الذي نجا منهما، او ویغه کسغ نجات مندیو پاغتو کسانو کی نساقی. وذکر بعد امت، او د تیاد شوا خبر پس د سمودی. انا انبئکم بتاویلی فارسلون، زه خبرداری بدر کم تاسو ته په تعبیر د دې خوب باندې، پس ما الیږئ. راغی جیل ته یوسف علیہ السلام ایها الصدیق، اے زما ملګریا، افتنا فی 7 بقرات، من ته تعبیر راکا د غواګانو سمان سربو، یاکلهن 7 عجاف چې خوري دوی لره و سربې او چې غواګانې، و 7 سنبلات خضر او وږي شنو په بمبل کې، او خریا بسات او وږي اوچ. لعلی شاید چې ارجع الى الناس، زو یوسف ستاسو دا تعبیر خلقو تا لعلهم یعلمون، دا پارا دی چې دوی پیشي پس باندې پیشي. تفاصیل کی چې ستا دا حال وته معلوم شي، ته جیل نه د خلاص کو. یا دی پیشي په دې باندې چې دا قحط او دا تکلیف راځي، د دین وړاندې ځان وساتي. قال وی یوسف علیہ السلام تزرعون 7 سنین دأبا، تاسو به فصل کریو بیا به حاصل او وکاله مسلسل. فما حصدتم فزروا فی سنبله، کم فصل چې تاسو کټ کړنو دا کېږ دی په بمبل کې یا په بڼو کې. الا قلیلا مما تاکلون، مگر کم هغه نه چې تاسو خورئ. غلمو کټ کول جمع کوئ،
علمو کټکولا هغه په دې بڼو کې او په دې بمبلو کې ګدی چې کله مو ضرورت دی نه راغلی خو ټوله غلطه بوټو نه ملري کوي بوټو سره کېږي ثم ياتي من بعد ذلك بیا براشی پس ددی او کالو سبعن شدان او کال سخت یا کل ما قدمتم لهن دا او کال کی با اخری ما هغس قدمتم لهن چه تاسو داغی نوڑان دی کم جمع کری دی او کال غلط تاسو جمع کری دا غبت تاسو اخری الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ و پاتی چی داغینا چه تاسی بیا دوباره کری صرف دا کرد پارا پاس ینو طول بختم شی ثم یاتی من بعد ذالک عام بیا براشی پاس دقت سالینا یو کال فیه یغاث الناسو چی پاغی که بخدیر باران ورول شی بخلق باندی و فیه یاسرون پدی که بدی اخپلی غلی دیر حاصلی او خپل می وجات بن چوڑی دیر غلی می بھی بوشی تعبیر یوسف علیہ السلام والا بادشاہ تراو رسید وقال الملک اتونی بادشاہ ویتاسو ما تراولی بی دا کس فلما جاءه الرسول ہر کل چراغی دا قاصد دی یوسف علیہ السلام تا قال او یوسف علیہ السلام ارجع الى ربک فاسألہ تلال شبا چالا تپوستیو کما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن سحال دی داغ خضو چاگیخ پلی گتی کٹ کری دی ان ربی بکیدہن علیم یقینا زما رب پا تدبیر دی باندی فیدی ربنا مراد یا اللہ دی او یاد ربنا مراد عزیز مصر یا بادشاہ دی چه حقیقت دی تمعلوم دی قال ما خطبکننا وی بادشاہ سحال لستاسو خضو ازراوتن یوسف عن نفسی کلچ تاسو مطالبہ کولا د یوسف علیہ السلام نداغن نفس پبارک تاسو اس سوائی قلنا دوی حاشا للہ پاکی طول خاص دا اللہ دا پاردا معلمنا علیہ من سو منتن دی معلوم دا یوسف علیہ السلام پبارک سگنا قالت امرات العزیز اوی خزید عزیز مصر زلیخی الان حس الحق اس خوازح شو حق انا راودتو عن نفسه ما مطالب کڑوا دا نفس وارکی وانہو لمن الصادقین یقنا دی درشتن خلقنا دی ذالکا دا جیلنا نوتل لیعلما دا پارا دے چی معلوم شی انی یقینا زی یوسف علیہ السلام لما خنہو بالغیب ما خیانت نلکڑی دا دیخ پل مولا سرا دا دی عزیز مصر سرا دا پغائب والی کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ او بیشک اللہ ہدایت نکی یا نبرابری تدبیر دا خیانت گرو وما ابرئ نفسی او زور پاکی نبیانم دا خپل زان ان النفس لامارت بسو یقینا دا نفس دی حکم کی خامخات پا گناہ باندے الا ما رحم ربی مگر اغا انسان اغا نفس رحمو کی الا ما رحم ربی مگر چی رحمو کی پا ما باندے زمارب یا رحمو کی اللہ پاک پا یا نفس باندے زمارب اللہ پاک یہ بچ کئی دا گناہ ان ربی غفور الرحیم بیشک زما رب خن کی مہربان دی وقال الملک اتونی به اوی باچا تا سماتا دیرا ولی استقلسو النفسی زدی خاص کوم خاص دخپل زان دا پارا زان سردی مشیر گرزوما فلما کلمہو ہر کلا چی دی باچا خبرو کی دا یوسف علیہ السلام سرا قال انك اليوم لدينا مكين امين دی باچاوی یقینا تنن و زمن سرا مكين صاحب عہدی امین امانت داری قال اجعلني على خزائن الارض
ویلی یوسف علیہ السلام وګرځوي ما په خزانو د ځمکه باندې مقرر مې کوي ما وزیر خزانه کوي انی حفیظ علیم یقینا زه حفاظت کوونکی یم په کارونو خپلو باندې. دی آیت کریمه نه علما یو مسله ذکر کوي چې یو انسان د یو مرتبه د پاره اهل وي نو دی مطالبه کول شي چې دا مرتبه ماته وسپاره. لکه مثال د یو ملک حکمرانی ده د حکمران ضرورت دی نو د ملک حکمران دا حکمرانه د پاره یو فیصله ځان مقرر کول شي چې ما مشر جوړ کړي زه به د ملک نظام خو چلو. بالکل دا صحیح. لکه مثال زمونږ استادو په وطن کې د دې حکمرانه د پاره انتخاب د اوټونو په ذریعه سره کیږي. اوس په دې ځای باندې د حکمرانه اهلیت د پاره زمونږ یو عالم لکه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه اگر ځان وړاندې کی چې صاحب دی حکمرانه باندې زه تاسو نه خپېږم نو شرعاً دا جایز دی. ولی مولانا ته الله علم ورکړی دی او د ملک په نظام د چلولو پوهه ورکړی ده نو استعداد شته چې استعداد وی او د دې لپاره انسان ځان وړاندې کی بالکل صحیح. بعض خلک په مولانا کورسي غواړي نو په دې کورسي باندې دا شادوګي خخکاری کده ګیرو پګړې والا عالم په خخکاری کورسي خود ملک واګي دي نو که د ملک واګي د اجرا سره وی لکه زمونږه د ملک سابقه باچا کافر اعظم عمران خان الله دې د جهنم خشاک د يهوديانو لويس په کورسي باندې دغه زناکار او دغه پلیت او کافر خخکاری که د ګیرو پګړې والا عالم د ملک په کورسي خخکاری عالم چې ناسي ناغا د پیغمبر علیہ السلام په شریعت فی دی غلا بنه کوي زنا بنه کوي شراب بنس کی ظلم بنه کوي رشوت بناخلی د ملک خزانه بنغلا کوي نو د ملک د مشره د پارا اهلیت چې دی اغا په عالم کې موجود دی اهل پکار عالم دی. خلق وی عمران خان سے ډیر خسړې دي یو سل 12 چیزونه پټ کړی دي په ریکارډ باندې ښکارا یو سل 12 او دا خسړې نو غل چرته خسړې هغه دومره لوی رامي دي سم غل د غرو سردار دي او دا چې کوم سره دي نو د ټاپ کلاس آرامیان او د ټاپ کلاس غلو هغه سره سم سړی څوک دي یو تر بل ویل وی غلدي خلک وی دا ډېر خسړی دي د مدینه نوم دي داغه دا شکل د مدینه نه دی نو په نوم یې څوک خلک وی دي د پاکستان نه مدینه جوړي هغه د خپل کور نه مدینه جوړه نه کړه خپل ځان نه د مدینه آل جوړ نه کړه د ملک نه بس جوړ کی ها مدینه ته جوړه کړه صرف نوم د مدینه دی او نور ملک ټول د ډیران غرزولو قابل جوړ کړي دي ملک دومره قرضدار دي چې پراتلو کې سلو کالو کې زیل نه رسی دومره غلا دي رزیل کړي ده زمونږ استاد دا صوبه دا 904 روپے قرضدار ده 904 زر روپے نه 1 लाख نه 1 करोड़ نه 904 وسم بعض خلک وی ډېر خسړې دي نو چې څوک وی خسړې دي الله دې وسره غم په جهنم کې خشاک دا خسړې دي د ملک لوی غل اوس روتري د قصد ځان لخپتلې وي ز ګوډایم الله دې پرشتيانو په ماتي کې
وای زه ګوډای نو چې ګوډای خو دلچ د اوسه چې تکور کې کینه کړه وای زه ګوډای نو رزیله په کور کې کینه کړه ته بار سکه په پارکونو کې خزو سره شپې کې لګیا دي لاهور نه د زناکارې اډې جوړې کړې خزو سړی په یو ځای باندې شپې کوي او خلک وي خسرې دا اوسنی حکومت ته منګې نیسو د امریکای نه ورپسې وفد راغی چې دا سړی زمونږ سړی دی سوته نه وایي نو د امریکای نه چې ورپسې وفد راغی نو دا ښه سړی دی خو دا د هماغه انګریزانو سپی دي او دلته په موږ مسلط کړو شپږ اته کاله مسلمانان وخوړل غریبانان الخير تکینو غریبانان د لوګي نه مړ کړل او خلک وي اوسم ښه سړی دی نو هغه سړی وي چې ښه سړی دی چې هغه کې نه دین وي نه پکې حیا وي نه پکې ایمان وي او نه پکې عقل وي مسلمانانو د مشرع د پاره اهلیت د علماو پکار دي زموږ سره دیوال په دیوال یو وطن دی د مسلمانانو افغانستان د طالبانو اوس دا د لږ وخت او شو چې آزاد شو ټول عمرونه په جنگونو کې تیر کړ او هغه زمونږ د ملک نه اوچت روان دي الحمدلله غریبي پکې د دلته نه کمه ده ظلمونه پکې نشته غلاګانې پکې نشته رشوتونه پکې نشته د قرآن او د سنت نظام دی امن پکې دی ولی اختیار د علماء د نیکانو خلکو په لاس کې دی او دلته الله دې زمونږ استاد په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي امن به ال راضي چې قرآن نظام شي امن به ال راضي چې د پیغمبر سنت نظام شي او کنه د انګريزانو دا قانون وي او دا اجراګان دا باندې مشرانی نو امن دا لیدل دا اسی په یاد باندې خوب لیدل غلاګان زیات شوي زناګان زیات شوي قتلونه زیات شو ظلمونه زیات شو هر ګناه زیات شو ولی ځکه چې خلک مجبور دي سوق دا خبرې کول چې مولانا کورسي غواړي دا بے ځای خبره ده عالم د جماعت په سمبالولو باندې پیږي چې عالم دی عالم د مدرسې په سمبالولو باندې پیږي چې عالم دی نو عالم د خزانه په سمبالولو باندې هم پیږي چې عالم دی غلابت نه کوي کم از کم دا مال په بے ځای نه لګي کم از کم دا مال با غلا کیږي نه غلا ته به نه پرېږدي هغه کې د مسلمان خیر خواهی وي او دا نه ده چې د ملک په چلولو باندې خریلې پیږي او په دین باندې عالم پیږي نو دا ملک دا چلاولم دی عالم له پکار دي چې د قرآن او د شریعت مطابق یې او چلی نو کم از کم د مسلمان پکې فایده وي اوس د په نظام کې د يهوديان انګريزانو فایده وا خو د مسلمانانو پکې بیړه غرق شو مسلمانان کله په کرونا باندې جمعات کې وتراوی نه کوي څه چلې کرونا ده اعتکاف ته باندې کې نه څه چلې کرونا ده خو قبل د شیعاګانو میلوي هغه ته اجازه تی ولی اسم نشته ته مسلمان پکې نقصان ده او د غیر دین پکې فایده و الله پاک دې مقدس مکنا حقته کی لکه دا د اسلام دشمن دي او دا چې کوم ور سره دی وتول او ورته الله اول هدایت کی او که هدایت کې قسمت کې نو الله پاک دی د فرعون پشان ور سره یو ځای ډوب کی ځکه دا د مسلمانانو دشمنان دي ګوره یوسف علی السلام د خزانه په چلول پیغمبرو نو وی د مصر بادشاہ ته وی چې په دې خزانه باندې ما مشر مقرر او مغشان او شو د خزانه چې یوسف علی السلام مشر شو د خزانه حفاظت وکړه غلا یې نه کوله په طریقه فیدو پیغمبرو او علما د پیغمبر وارثان دي یم فیږي د دې وجه اسلام کې د ملک د حکمران د پاره شرط دا چې دا عالمي د مسلمانانو د ملک د بادشاہي د پاره شرط دا دی چې د دې بادشاہ به جوړيږي عالم او زم په ملک طرز پورې عالم بادشاہ نه جوړ شي نظام اسلامي نه دی
افغانستان کې دیوال په دیوال د مسلمانانو د ملک بادشاہ عالم شیخ الحدیث دی څنګه په طریقه پی څنګه خیسته سنت طریقه خیسته ګیرا خیسته پګړې خیسته سنت طریقه جامع هغه ګرځیدل هغه مجلس ټول داسې لکه سم د صحابه مجلس کاری ولی ځکه دغه نیکان خلق دي الله پاک به پر اخر اوسته دا غي په ملک کې اوس روزه راغله تقریبا پرون اغه ته نرخنامه مقرر شوې چې د دین بګران سیز نه خرڅوي روزه د چې ار سړی خپل رزق پوره کړي او دلته چې روزه راشي نو د 1 روپۍ سیز پلس شي نو چې د ضرورت څومره سیزونه ټول ګران شي ولی روزه ده الته روزه کې ارزاني شو دلته پر روزه کې ګرانی شو ولی الته مسلمانانو حکومت کی او دلته زناور الله دې ته هدایت وکي او هدایت کی قسمت کې الله زموږ د ملک کې د نیکانو خلکو حکومت راولي یوسف علیہ السلام سووي بادشاہ توي ما په خزانه باندې مشرکا نو بادشاہ فیصلو مسلمان شو هغه وی بالکل یوسف علیہ السلام په خزانه باندې مشرکو خزانه محفوظ شو او کال غلا شو او وکال قحط راغی خو په دې قحط کې ټول ملکونو کې غلا ختم شو خو په مصر کې غلا ختم نشو ولی ځکه د مصر وزیر خزانه پیغمبر نو د پیغمبر خپل برکت هم وي او د الله پاک د طرف امداد او علم هم وي دا غي د وجنه خزانه بچ شو او زموږ د ملک خزانه په ډیران پرته الله جل شانه دې موږ د دې ظالمانو خلاص کی نو فرمایي قال جعلني على خزائن الارض او يوسف عليه السلام ما مقرر ک په خزانو د دې زمکي اني حفيظ عليم یقینا ز حفاظت کوونکی او فیم وكذلك هم دارنگی مکننا یوسف فی الارض منزه ورکو یوسف علیہ السلام ته پزمک باندې د مصر خزانه مور کړه یتبوء منها حيث يشاء دې زینی سیزان ته په مصر کوم ځای چې د خوخوي نصیب برحمتنا من نشاء من رسو خپل رحمت چاته چې مونږ وغواړو ولا نضيع اجر المحسنين او من نزايكو بدلي د نیکانو والاجر الاخره خير او خامخا بدلی د آخرت بهتر دي للذین آمنوا د مؤمنانو لپاره هغه کسان لپاره چې ایمان وروړي وکان یتقون دي متقیان دي نو اجر د آخرت د دوی لپاره خدي وجاء اخوه یوسف فدخلوا عليه